بحث کو فيما علم علم پاکستان سو علم نه هغه ته علم ویلي اگر چې پاګي غلطي کړی خود دلته خو علم شته دلته خو هیڅ نشته وان والله علم الله پوهني وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ابراهيم يهودي نو او نصراني نو لیکن حنیف مسلم حنیف معنی سو کوئی مایل د ادیان او باطل او دین حق او مخکې یو ترجمه مکړه مستقنیق نیغ او مشرک نو په دې کې بیا اعتراض کوي پټوندي سره چې دا خبره شي دا خو ځکه چې خلک دی بوای دي کنه دا خو مال چې پیغمبر شنه مشرک پسند شي دې ته حاجت ته چې مشرک نو په جواب کوي دې ته سویل شي دې ته وی تاریخ تاسو مشرکان پټوندي تاسو مشرکان دلته اعتراض کې علامه نصابوري و نشاپوري اعتراض کړی دی چې متاسو وای زمو په دینو نصاص په دینو نو موږ او تاسو چې وای موږ دغه په دینو نسنج يهودي نو دارنګ نصراني نو دارنګ مسلمان په دې طریقه نو کړو قال الله کله اسلام راته موافقت په اصول کې دا خو زمو په دین پورې واجب ټول دین دي اګه په ورو کې اختلافات هم څه تاسو وای زمو موږ وای د اصول خبرې کته يهود سره اصول مې نه دي متحد کنه ايغه اصول زم خلاف دي عزير ابن الله نو صالح ثلاثه نو اګه په پورو کې ما زمون پورو د حضرت ابراهيم پورو تقریبا کته د هر پیغمبر ځاله مسلک نه مې وی کنه لاول د ابراهيم عليه السلام اصول او فروع یا پس د موسی عليه السلام کې فرق راغی بیا رسول پیغمبر خدا غزاري واپس شنو گویا کې تبدیلم پکې راغی او تبدیل نه هم راغی دا ویل شي ان اول الناس ابراهيم دیر نزی ابراهيم عليه السلام ته للذین تبوا ها کسان چې داغه تابع شي داغه زمانه کې وهذا النبي دا پیغمبر دی والذین آمنوا چې ایماندار دي الله ولی من دوست مددگار دے د ایماندار ود طائفه من الكتاب دوست کوي یو جماعت د کتاب نو لو یذلونکم ارمان د تاسو گمراه کی کلو په من انشی لک کوفیان نه یذلونکم اکته چې لو تمنیا هم ده وما یذلون انفسهم نخطا کوي مگر خپل ځانونه باندې اثر ځان ته وځي ان کوئی یا له کتابه ولې انکار کوئی هدایت د الله نه او تاسو تشهدون تاسو گواهی چې دا قران د الله کتاب دی ځکه چې تاسو تورات انجیل باندې دراغي هغه د پښنګوي کړل اې د کتاب خوندانو ولې خلطوي حق باطل سره حق سره باطل خلطوي خپل لیکل وکوي دا هم د الله رضی نباد تشولا د تعدیت یا ولې مشتبه کوي او پټوي حق لرا متلبسین بالباطل دا په اسم ویل شي یا با تعدیت او پټوي حق او تاسو کوي وقال الطائفه دا اوس دقیقه تدبیر شروع کو دوکي او چلنا ويو جماعت دا کتابونه ان بالذي دا پیغمبر او دا مرګري د دې لپاره ودوکه سار وخت چې ورشي کنه نو ورته موږ تورات قران مون انجیل او تورات وی چې دا ونه مون نو چې ما زیګر ما خام شي نو وای نه مون نو چې کم خلق دي مسلمانان شي دای په کې بشک پیدا شي چې ګورا دا خورال د حق پرستی په بنیاد د راورسېدل چې حق خو ایمانو خو چې وای کتل چې په دې کې غلطۍ دي نو ځکه واپس شو دا دین غلط دی او وجه النهار وجه مختوي اول لکه سره خود مخ خدا دی اول په ایمانان دي ولاول چې سړي ساته ګوري مخ ته ګوري نو گویا کې د ورځ اوله حصہ د مخ په شان شو ایمان راوي بالذي انزل الذي امنوا وجه النهار د ورځ په مخ کې ځکه چې اول څه مغامخ کیدا یا عزتمن او کافر شي په اخر کې لعلهم يرجون دي لپاره چې کم مسلمانان دي چې هغه واپس شي نو هغه مسلمانان چې يهود او نصارا وشي دي یا مطلق مسلمان ولا تؤمن د دې آیات مبارک راځي سلور ترجمه کړې دي خو زه به دوکم دا ورسته او هیڅ دا آیات ګران دي نو ولا تؤمنوا د دې یو ترجمه دا چې ولا تؤمنوا فر مقول به سره ولا تؤمنوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم او دا په منځ کې اعتراض یا قل ان الهدى هدى الله خلاص شو
ایمان مراوړی یقین مکوي په دې باندې ايوتا احد چې ور بکړی شي او تنتا فمثل د هغه وحی باندې تقدر کړی دا لکه موسی ته چې وحی ورکړی دا چې بل چاته عیسی ته ورکړی دا چې بل چاته نشي کړی او یحاجکم او د احد الامرین دا ایمان چې باندې وړي چې بحث وو کی غلبه وکړي پتا سمانه سوکو پریز درپ معنی پری کتاب درپ کی او ولا تتمنهم آسمن او کپورا پشنتی دا هم معنی چې ور بکړی شي او تنتا مې صلی الله تعالی علیه پتا سو پیغمبر دې د څه نور پیغمبر شي یا د سو پتا سو غلبه وکړي قل ان الهدى هدى دا جمله اعتراضیه یو خبر شو دویمه ولا تؤمنوا مفعول به ما قبل ولا تؤمنوا وجه النهار ایمان مراوړی د ورځې په اول کې او انکار په اخر کې د اچا په مخ کې الا لمن تبع دینکم مگر هغه څوک چې تاسو د دین تابع وي نو دا هغه سره مخ کې نه تاسو يهودي نه سره هغه په مخ کې دا کار کوي هغه به تاسو خبر خمني او دا هغه واپس کول موږ ضروري دي نو ولا تؤمنوا هذا الايمان وجه النهار وكل اخره دا ایمان بنخ کار کوي د اچا مخ الا لمن تبع دینکم او بیا كل الهدى الله او اي اتال پر فعل معلل محذوب کا فعلتم ذلك حسدا باي اتى فعلتم ذلك دا کار مول کړه او په دې حسد درکړی شي چې ور بکړی شي او تنتا چې بل ځای په پیغمبر شي او په دې حسد درځي چې تاسو باندې بسو غلبه وکړي نو په دې مخکې طریقه باندې احد نکروا پس یاق دلان کې واقع شو په دې کې تعمیم نو عام شو او یحاجوکم کې دا و درجه شو هغه عام شو او په دې بل طریقه کې اگر چې پکې بحث ترې بیا دې احد ربي راځي واحد تعمیم دي نو ولا تؤمنوا هذا الايمان لاحد الا لمن تبعكم او حسدا فعلتم ذلك حسدا بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم وهدايت ذات او دا کار موږ کړی حسد کوي چې ورکه شي او تاسو مثال دغه تاسو درکې شي یا تاسو مقابله وکړي غلبه کوي پتا سمونه په کتاب درک کې خبره پوښتنه وی ضمیر مرفوع راځي دی حجوکم کې حتی په معنا راځي دي او مرادنا یو تن اتباع غیر اتباع سوچي او وحی د آیات مشکلات قرآن نه واسبو تفسیر وای فضل د الله په قبضه کې دي وروان الاسلام ورکه چې الله يرشي الله واسع الفضل دی علیم کمیات یختص برحمته من يشاء خاص کوي خپل رحمت په چا بوله الله يرشي با داخله کې مقصور باندې رحمت باندې الله په چا بوله الله يرشي او الله خوند له احسان دی ومن الكتاب من دا یو بل نقصان دی بعض اهل کتاب کې هغه څه چې اعتماد کوي د قنطاری پر ډیر مال باندې لکه عبد الله ابن سلام شو يؤدي اليك طلب ذکری ومنهم بعض پکې من هغدي انت امنو کته په اعتماد کې بدینار په یو اشرفي باندې بدینار یو اشرفي لا يؤدي اليك طلب ذکری یو درنه په یو وخت کې د اوقاتو الا ما دمت عليه قائما مگر چې ته همیشه پاغه ولاړو لفظ ترجمه پاغه ولاړې لفظ ترجمه او مرادنا همیشه مطالبه کې پاغه څه ودرې شي معنا همیشه د مطالبه کې نه گویا کې تو ولاړ الحاح پکې دي او بیا پکې ملازمت ته اجتماع دا مطالبه دا ولي زارګ بنو قالو دا پدې جوای ليس علينا في الامي سبيل نشي په باندې په بعد اميانو کې سلارو ليس علينا فيما اصبناه من اموال العرب عتاب وذمن د عرب مال ته خوري کنه اهل کتاب هغه مخرا او د عرب مال چې څنګه خوري نو خورا دلته نقل کوي ابن جرير جريج وی بیات يهودانو یو سره د مسلمانانو جاهلیت کې فلم اسلمو تقاضو خپل خیر غړي هغه له سالینه امانتون لا قضاون يهوديان چې سره معاملې کړو بیا ته خپل پیسې غړي او زه مسلمان شې په پتاله مو پیسې نه درکو فهم د دې بوجشتي ولا قضا لكم دنا دغه تاسو دین ته خو تاسو فرغ ودو انهم وجو ذلك دغشان ابن کثیر ګوره وی کذب اعداء الله فرمایي مسلم الله بندگان دروغ وای د خدای دشمنان دروغ وای امانت چې چاوي هغه ته واپس کوي ښا هر څوک چې ویني نو داسې بکای
دا بنوي چې دا کافر مال له کدا د مسلمان مال دی او چې دا چا مال هغه ته به واپس کوي انما حملهم انهم يقول لسعادات يدين حرج من اكل موال امين العرب ابن عباس و انا نصيب الغزو دا امیا غیر مسلمانو مان راوالو زمیان شرکت ودي سو چيله اول په دې کې باغ نشري هغه ته دا خدای کتاب خبر دی غیبم دقه خبرې کولې دا امیانو مال خورا او دا امیانو په مال کې څه بحث نشته دي چې په کومه طریقه جوای کذب اعداء الله ما من شيء كان في الجاهليه الا وتحت قدمه الا الامانه دا دین مخکنی خبرې په خاطر دي ختم شي مگر امانت پنها مؤدات الى البر والفاجر فقا چې مونږه طالبان زم په وطن کې زواد او فاد الکوي دا مال د شاده دوادي دي اخره دواديانو مال حلال طالبان مجاهدانو مال دي اخره چې په کومه طریقې اخریندا ټول خبر یاد وخه امانات به هر چا نخوري هر څوک چې دا بنوي چې مسلمان کسره خو چې مسلمان یک کافر دی خو چا مال وی په دوکه به نه خوري او په جنگ کې خدای نه باسي کلاش كذب اعداء الله ما من شيء كان في الا هو تحت قدمه الا الامانه فانها مؤدات الى البر والفاجر بلا تسندا سوق چې پرکړي وعده الله او ځان څخه د ګناهونو الله دوسکړي متقین ان الذي يشترون به عدل الله وانسم قليل آکسان چې ورکړي په وعدو د الله فقسم الله لکه پیسې چې دنیا ده دا کسان لاګي لپاره بخل شي په آخرت کې نو سره الله خبرې کوي نو ورته ګور په نظر رحمت باندې قیامت او نه پاکوي لپاره عذاب دې دردناک د دې حدیث د آیات مبارک ډېر روایت پیش کوو یو حدیث پیش کوو اخر السته وغيره شپږ محدثین بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه نسائی ابن مسعود څوک چې قسم وخوري په یو قسم او درو او پدې د مسلمان مال کټ کوي الله سره ملاو شي الله بوله وسوي اشهد بغیس وی دا په ما کې نازل له زما او يهودي په منځ کې زمکا وا زما د زمکې انکار کړو ما په څه بوتلو شهدان لري ما نه يهودي قسم کړه مې رسول الله قسم وکړي زما مال الله راولي غرايت یو حدیث په دې کې راځي سره پترو قسم بخاری عبد الله بن يوفا یو سړي وامیخه خرڅوله اقام صلته وامیخه زما شوخه مبيعي خرڅوله قسم خوري په الله لقد اعطى بها ما لم قسم دې چې ما په 100 روپۍ 1000 روپۍ 2000 روپۍ ورکړي پینې مسلمان دوګه کوي یو کفر مسلمین لقد اعطى بها ما لم يعطي رسول الله صلی په 1 لاکھ په 1000 په دومره اغسطی کې نه څه ترجمه کولای شي او لقد اعطانا لقد اوتي بها اوس باندې 100 روپے راکوي اچانه ورکړي اوس راکول راځي نام پکې څنګه بل روایت شو احمد ابن جرير واللفظ له د امرؤ القيس يسري حضرت موت من کی جګړه لا پرسوتا حضرت می شیران شته بنا قسم یا رسول الله قسم وګور زما مال ویسي او چې قسم خورو په درو باندې د بل مسلمان حق خرابوي الله تعالی میراث الله وتعالى امرؤ القيس د آیات په ما کې نازل دي فما ان قال رسول الله فما لمن تركها ويعلم مسلم حقه او جنت مما تفرق بل روایت پیش کړي چې دا یو قوم دی د پیغمبر خدا صفات بدل کړی په رشوت باندې نو هغه خبر یې حکمت ولا مانع من تعدل الاسباب دا سموي سمدادي هم وي تورات مسلې پټي د انجیل مسلې پټي وعده ماتوي دروغ من قسمونه خوري دا ټول پکې ورتن نکا ایمان کاذبه او لګي پیسې اعواد نذيره رشوت اولئک لا خلاق لهم في الاخره دا غیر بر داخل شي بازار تورشنو خبره معلومات وشي تاسو دا بازار کې دا چې کوم ته نجاشیان او تیزول چې کوي او دا دلالان چې ورته ویل شي دا ټول ګوره دا ټول په یاد دي ولا يكلمهم الله تعالی خبرې نه کوي بیا به اعتراض کوم کې ودل منکرم چې الله خبرې کوي وقفوهم انهم مسؤول ويدروا تفوس کې دي شي عدل توي نه کوي دغه خبرې منکروي الله تعالی خبر نه کوي نبي ذاتو هغه شي کوي نبي الواسطه
یا خبر نه کوي د غصې خبر خو به کوي خو د رحمت خبر نه کوي ولا ينظر لهم نقول ورطان ده الله نخونا فناكينا ده رحمت فريق حبان دي ولا يزكهم باكوين ولهم عذاب نليم وإن منهم لفريقا خامخا فريق يو جماعت يلمون ستهم كقويخ فالجبه بالكتاب فكتاب لتحسب الكتاب تحسب الكتاب أميان يمكنا يسوك شفا عربي خبرك إني قرآن يمين په مصر کې یو دمو او ام کلثوم دا غینمو ناغه و سندرې ویلې نه خلک قرآن وایي کنه نو دا خلک خاص ته قرآن وایي حدیثونه جوړوا او وایي او شو ډېری خبرې دي او تاسو چرته کتابونه دي کتلې ما یو څو کتابونه کتلې دي نو غلط کړی یو ته دورۃ النساء دورۃ الناس درجه الناسین زوت دورۃ المصباحین یو ته تحفۃ النساء او زوت تحفۃ الخبائث یو ته جواهر النفیس او زوت جواهر الخبیث پدې پوښتنه نو دومره حدیثونه به تفکر راشي چې ته به حیران شې الکه د مړي ډوړې نه روانه نه بخورای وکسان به خوري امام به خوري جنازه کې شامل یا به خوري خپلوان به خوري چې دې مړي ته پوښتنه شي تاسو کوم خرده لیکل دي کتاب بس عاشورا پر کې چا په قبر باندې وواچول دومره ثواب دا حدیث دی کوم کتاب کې دی حدیث نه څنګه حدیث نه اگر د مولا صاحب سره دی وکتل کنه من تکلم عن العالم كلمتين او مشى مع خطوتين او نظر الى وجه نظرتين وجبت له الجنه ذل وتوقت المولا صاحب دو خبر وسره وکړي یو دو قدم وسلاسو دون وړي وسره وکړي جنت ته بزي حدیث دی چا ویل دی کنه بلې پوښ یو بل حدیث سره یو طالب علم قلمي چتمات شو ورته ده پتی یو کافر ترابا لغنو قلم راوړل قلم دواله نو چې قیامت شوس دی اوس قیامت کړي نو چې ټول خلک جهنم ته لاسن د ترابات ویل جرات تازه دغه طالب قلم راوړل نور کافر یقول کافر یا لتنی ارمان زم ترابا کافر دی یده دوه ضرور دي خلکو ویلي دي چې سره هغه چې کوم پټي ویلي دي چې ګور به ضرور او د حدیث مبارک هم ته معلومات نشته چې ضرور نه څه وشو نبی سم فرمایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چا چې ما درو ته په جهنم کې ځان لږه تیار کړ فليتبوأ فلقولوا له تبوأ بلې پوښتنه فمقول بحقه لیکن دلته خبر بل حدیث ته د مغیره د شعبہ او د سمره د جندب من حدث عني وهو يرى انه كذب سوق چې بیان کوي زمانہ او د خیال دا غلط دی يعلمو یا يظنو واحد الكاذبين يا اهل یو درو خو دې شو چې په دې پوهیږي چې دا دروغ دی دا بنوي مسلم راوړ په ول د مقدمه کې سوي كفى بالمرء كذبا کله وای كفى بالمرء اسما اي يحدث بكل ما سمع چې سوي خبر بل حدیث راوړو د ابو داود بئس متى الرجل زعموا خلق وينو سمع كان رسول الله خلق صدا زعموا خلق وي فخبر بوشي بیا پس محمد سیرین ان هذا العلم دين فانظروا من تاخذ دينكم دین علم دین دې د شان اخلي په دې پوښي عبد الله مبارک للاسناد لقال من شاء ما شاء كسند پکې نه وای کنه چې شاء صفایدل جو عربي وایا او حدیث دی الاسناد من الدين سند خو دین دی نو دین چې ویني دا دې پوښي دا می حدیث ویلی ها شامی په دو جلدو کې په دو ځینو کې په جلد اول کې حدیث موضوع بیانول حرام دی حدیث موضوع بیانول حرام دی الا بیانې چې بیان کې چې دا شی غلط مولا لقاری موضوعات کبیر کې لیکي په دعو یا سند باندې من کذب علی متعمد پر یتبع حدیث متواتر یو ظالمان مالکیان ابن منیر مالکی او ناصر الدین مالکی وای څوک په پیغمبر دروغ وای کافر شو عام خلک سره مرګ دي او د امام الحرمین پلار امام جوینی سره مرګ را شوی دی هغه وای کافر شو عام علماء ګناه کبیره ده
او دا علماء لیکي چې په پیغمبر څوک یو ځل درو وای د ټول عمر به حدیث نقل کوي ټول عمر دا حدیث دا څه شو دي ته موضوع وي نو زمونږ خدای کتابونو کې په خابدسیو در کتابی آمده است روایت است گفته اند شنیده امو په دې پوښي او لیدلې مې دي په کتاب کې راغلي دي په کتاب څه ته وایي شامی د اویایم صفحین اخفا یو اویا کې وایا ناشنا کتابونو حواله بنور کې مولا علی قاری موضوعات کې قاعده کلیه دا په اخر د کتاب کې د ناشنا کتابونو به حواله نه ورکړي ابن الهمام نقل کوي قد تقرر رأي الاصوليين على ان المفتي هو المجتهد هم غير مجتهد هغه مفتي دی او طریقه د نقل دا هي د سند پیش کا او یا یو مشهور کتاب دی د پلان کې هغه حواله ورکړي دا پکې نه د څنګه حواله ورکړي نو موږ ټول خبرې نن غړي وړي شوې دي او نو بس قواعد دي او د اوسه پورم دقه غوړنی وي په حدیث کې راغلي بلا درو حدیثونه په دې وطن کې فارلي بشمیره او جو بس لګیا دي خلک وایي وإن منهم لفريقا يلون رسلا بالكتاب لتحسب الكتاب تاسو كتاب او هذا كتاب ني ويقول من دل واذا الله طرفنا دي وما من عند الله الله طرفنا او جوي فالله درو او دي پدې کې اختلافات نقل کوي چې الک تحریف لفظي شوی دی که تحریف معنوي که دواړه تورات انجیل کې تحریف لفظي لفظ بدل شوی دی کنه معنا بدل شوی دا که دواړه بدل شوی نو پدې کې اختلاف الناس جماعت په تورات کې سوا د کلام الله او تحریف يهودو ترجمه دا غیر پر او بل جماعت نه بدلوا وكتبوا ابي هم وي چې د انجیل د متا داسې دی او انجیل د مرقس داسې دی انجیل د لوقا داسې دی انجیل د یوحنا داسې دی په ټولو کې اختلافات دي پوښتنه ما کان لبشر ندی مناسب بنی آدم لره لام د لیاقت کوي خو به بنی آدم داوود پیغمبري بم کوي داوود خدای بم کوي خو مناسبت نشته ان یوتی الله کتاب والحکمه چې الله وتقوه د کتاب ورکړي او الله ولکم خيارتوب او مهارت هم ورکړي او پیغمبري سو کوم ته عیسی علیه السلام جماعت سجدي کوي دا غي جواب کوي سو کوی دی پیغمبر خدا دی ویلي چې تاسو سجدي کوئ تم تداسي ما كان لبشر زتا کړی دا مختلف خبرې تنزیه د انبیاء لپاره الله پاکي خلق دروغ تپلی دي یو سره راغو یا رسول الله فتا سلام شو لك په یو بل سلام فتسجيلكم او لا ولكن اكرموا نبيكم دخل پیغمبر عزت کوي وارث الحق له سجدي ولا چا حق غلو پاینه ولا ينبغي ان يسجد احد من دون الله فنزل خبر کوشي دا ټول خبرې په یاد و او بشر ورته وی چې بشریت ته نو بشر خو مخلوق وی کنه نو څنګه به خدای شي ثم يقول الناس بان خلقوا كونوا عبادا لي زما بندگان شي سوا الله ولكن كونوا رباني ولكن يقولوا لكن وي بخلق كونوا رباني تاسو رباني شيء نو یو مسله کله الویګو په شکل کې ما د شمالي اتحاد سره مرګري شي د رباني سره مرګري شي ولکن كونوا رباني د رباني سره مرګري شي باندې پوښي د رباني ترجمه کوي حضرت علي بن عباس الفقيه العالم قتاده والسدي العالم الحكيم ابن جبير الحكيم التقي ابن زيد المدبر ابو الناس يقال متقاربه بخاري رواه الذي يربي الناس بصغاره بجزئيات ولي مسئله پیدا کوي پس پغټو لاول وړي بیانې وسو وړي بس په دوه خدای سره او دا ولي بما كنتم تعلمون الكتاب چې تاسو خلقو ته کتاب خودو وما كنتم تاسو بخل واستون چې خلقو ته کتاب تاسو بخلقو ته وسوي دا ولا يأمركم تاسو حکم درکې چې ونسي پرشتوره پیغمبر اربابا خدایان ايأمركم بالكفر دا هو ارباب موسی دا تاسو وینا کې په کفر پسې تاسو مسلمانان دي اوس الله سوي واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتهم من كتاب په دې وخت کې علما لیکي چې د تیر شو پیغمبرانو نه
دا فیصله اجماعي مسله ده چې هر پیغمبر ته وایي دا پیغمبر به مني محمد علیه السلام به مني یا په طریقې د جزئیه یا په طریقې د کلیه. جزئیه معنا هر پیغمبر ته وعده آدم نوح ابراهیم کستا په زمانه کې محمد علیه السلام چې راغی نه تبه مني وای او جزئیه شو عبد الله ابن عباس علي بن ابي طالب. دویم جزئیه د کلیه هر پیغمبر ته وایي ستانه بل رسول پیغمبر راغی تبه مني چې کلیه شو یا په جزئیه نشو نو یا خدا وعده د عبد الله ابن عباس نه او د حضرت علي بن ابي طالب نه چې د هر پیغمبر نه وعده ده ستا په زمانه کې پیغمبر خدا راغی نو تبه مني یا جزئیه نه د کلیه ده هر پیغمبر ته وعده ده چې ستانه پس بل پیغمبر راغی نو تبه مني نو دې قاعده لاندې بیا یو خبر شو او میثاق النبیین الله وعده کړی دا د پیغمبر سره اضافت تسشو د میثاق مفعول تا وعده الله دا د پیغمبر سره. دویمه ترجمه اضافت مصدر دی فاعل تا وعده د پیغمبرانو دا د خپل امم سره میثاق النبیین وعده د پیغمبرانو دا فاعل شو د خپل امتیانو سره پیغمبر وعده کړی د خپل امت سره کستا سره پس پلان کې پیغمبر یا مطلق راغی نو تاسو وکوي یا کلیه یا جزئیه سما په خبر پوه شئ. وعده د الله د هر پیغمبر سره یا وعده د پیغمبر د خپل امم سره او بیا د کلیه په شکل یا د جزئیه په شکل. د جزئیه په شکل هر پیغمبر سره وعده یا د هر پیغمبر وعده کوم نه پس محمد اسلام راغی چل وکړو یو. دویمه کلیه تعالی پس بل پیغمبر دی ته مونږ نه پیغمبر صدقه نه ټول نو واستخ پیغمبر خدا دی نو دا ټول خبر شته. مخيل اضافه الميثاق النبي اضافه الفاعل اذا الله ميثاق الذي وثقه النبيون لاممهم والى حذف ابن عباس ان اصحاب الله اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ما اتيتهم بهر تقدیر دام پکې دا او بوسو بیا وای دا ترجمه د لفظ ده کنه دام درانه ده نحو بیاض دا لام دې د میثاق لپاره د لام نمخ والله پکې پیدا او دلالت په څه کې میثاق وعده واغسله د پیغمبرانو او قسم دې لما خامخا لما اتيتكم او لام مخفف شو ما بمخفف شيء وقد عدوا هذه الايه من مشكلات القران اعرابا وقد غاق النحويون في مسلك يو فتحه لما بل پکې لما هم دې لما هم دې جمهور تفخیمو دے لما او دا میثاق متضمن دے معنی قسم لرا نو دا لما دا لام موتیل قسم شو هغه وخت چې واغفر الله کلک وعده د الله د پیغمبر رسول الله یا کلک وعده د پیغمبرانو د خپل امم سره او قسم پس دے لما اتم خامها چې درکه متاسو ته کتاب او په د دین بیا راشتا رسول مصدقا لما معكم تصدیقون کې د هغه تاسو سره موجود وي لا تؤمنون به تاسو به منئ ولا تنصرونه مدد به کوي. دل حدیث پیش کړي ابو یعلا جابر تاسو موږ د کتابونو شي تاسو هدایت نشي کولای په خپل خطر شي یا پر تصدیق باطلو کې یا پر تصدیق حق کې او قسم دې موسی باندې تاسو مخکې هغه تبلیغات نو مگر زما اتباع وکړه. په دې وخت کې ابن کثیر یو حدیث پیش کړي به سند آغاز التخيب لو كان موسى وعيسى حيين لما وصل الاتباعي كموسى عيسى دوار جوندي كان زما اتباعي اوس د میرزایان لپاره خبرې کوخه لو داخلي کې پسو په ممتنعات موسى وعيسى دوار حيين ندي عيسى مرشد تفصيل شي جوندي لا غدا حدیث به سند ده اکا سند پیدا هم کړی فرض کا مجموعه نشته دي نو که یو موجود وي نیوی دي کنو دا پکې میرزا علماء پیش کړی او په ابن کثیر باندې حواله ورکړی دا نو ځکه مې ته ویلې چې دا هم پکې یادوا کې دې شي کله کله څوک تاسو مخکې وي نو دا بیا یادې خو سند ګورشته نو وقال علي بن ابي طالب وابن عمه ابن عباس ما وصل النبي من الا اخذ الميثاق لئن بعث الله محمدا وحي يؤمن النبي ورسول الله. وقال طاووس اخذ الله ميثاق النبي ان يصدق بعضهم بعضا وهذا لا يذكر اخر کی والذي نفسي بيده لو اسوى بكم موسى ثم اتبعتم وتركتموني لضللتم. وفي بعض الاحاديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وصلوا الى اتباعي
هغه دعوی پېښته به سره نو ما وتلکی ولم يذكر سنده والاسناد سلاح المؤمن سفيان الثوري وان هذا العلم دين فانظروا من تقدم حسن البصري وابن سيرين ولسند بن الدين عبد الله المبارك تفصیل حدیث او باقیت الاسلام کې مولانا شاه نور شاه 151 کې نقل کړی دی خود دې مطلب بیا هم جوړ شي که فرض کړه مجموعه ژوند دی نو هغه به صحیح اتباع کوله زما به کوله لما وسمه الا اتباعي اسی اشاره مې درکړه نو خبره کوه رحم الله تعالی تاسو اقرار وکړو واخذتم ما غسل تاسو على ذلك بدين اسري كلك وعد زما عهد زما قالوا اقرنا قال پښتو گواشي او تاسو رګوایم څوک چې واپس شو د دې نه پس دا کسان خالص فاسقان دي دا خالص فاسقان دي افغیر دین لا يبغون ایا دین د الله د دین ما سوا بل دین طلب کوي وله اسلم في السماوات دا الله د پر تابعدار دي څوک مسلمانان دي څوک مسلمان دي څوک اسمان کې دي په ځمکه طبعا په شي وکرهن په مجبور اي په دې کې هم څه بحثونه کوي ټول خلق مسلمانان دي څنګه مسلمانان دي څو کافران دي اسلم من في السماوات من في عقل توي ټول زیاقل مسلمانان کوم دي ټول مسلمانان دي کله اسلام لغوي معنی هم استعمال کی کنه او شرعي معنی تابعدار سو بالتسخير دي دا اسمان او دا زمکه دا الله حکم منون کی دي بالتسخير الله مسخر کړی د سبا کوي دې ته بالتسخير وایي اسوکو بالاختیار دي څوک چې مکلفین دي بالاختیار کافر مسلمان دي اسمانه تابعدار دي چې الله است عمر به دومره نو دومره وای تبا جوړ وای تبا نه جوړ وای دا الله د حکم خلاف نشي او دغه کوم دې سوبوي سوال باندې په خوشي او کرهن په مجبورۍ باندې نو دا پکې ویل شي چې مسخر دي د الله د حکم تر او دا ویل شي چې بعض کسان اسلام پر ازار او بعض په زور راوړي دا پکې ویل شي سو کو اسلام پر ازار باندې ته وایي چې به د معاقبه نه بس کو حکم اسلامي راغی جوړ ما بعض خلک چې مسلمان شي او په ذهن کې خدشات خو سره مسلمان شي دا کې دي په دې وخت کې قران مطالعه کو او بیا احادیث مطالعه کو نو پس تاسو مترادي سم مسلمانان او کافران دي دام یاد او دام یاد چې من په سمټ اصلا من په سمټ ټول مسلمانان دي بیا بل ځای وایا وله يسجدون تمام دنیا سجده کوي او بعض خلک کوي او بعض نه کوي بیا ټول سجده هم کوي د دوی کې ښا سجده په دوه قسمه ده قرطبی میں 127 نقل کوي هر مخلوق منقاد دي مستسلم دي ځکه مجبور على ما لا يقدر عليه ان يخرج چې الله سم په لکه پسې وایي نو په دې وخت کې قرآن 222 کې قرطبی 127 کې دلته تفصیل شو نو اسلام دو قسم شو یو اختیاری اسلام شو یو به اختیار څه مطلب الله مسخر کړی دی په دې طریقه به چلےږي نو ځاګینا خوادي خوا کې دی نشي او دغه الله ته واپس کېدی قل آمنا بالله وایمان ورن په الله باندې وعدوان په شو موږ ما ایمان او چې الله وکړه پیغمبر خدا به وما انزل علينا حاجه چې متلګل شي او بیا هغه چې ابراهيم په اسماعیل په اسحاق یعقوب اسباط باندې او چې موسی او عیسی ته پیغمبر طرف لا تفریقا نه کوي دایات مخکې بقره کې تیر شو اوس په آل عمران کې راغی قل آمنا بالله قولوا آمنا بالله تقولوا آمنا بالله حضرت پیغمبر ته قل آمنا بالله هغه ته وی چې موږ ته معنا وشو وما انزل الينا التدلت وما انزل علينا وما انزل الى ابراهيم الى اخره على ابراهيم التعلاويا التعلاويا نور اقيات داولي دلته نقل کوي بيزاوي نقل کوي کله د انزال سلا الى راځي کله د انزال سلا على راځي کوورج د پورتن راغله دي زمکه تحکته شه دي نو الا انتها
کوئی د پورته راغله د پتا باندې راغله د نو علا شو کمانه د استعلا پورته کې نو علا کمانه د رسیدو ملحوظ کې نو اله نو دوړ دي د پورته نه کتر راغله د اله شو د پورته نه پمون راغله د نو علا شو ٹھیک شو او مخکې یو ظلم څخه خبره کړې ما 171 مولا لقاری مرقات کې خبره ما کړې وي اقهم یادوا د انزال علینا معنا دا چې پیغمبر یا ته پیغمبر پمون دی امت کې پیغمبر خدا پیغمبر هم دی په یو لحاظ سره او په خپل په احکامو مکلف دی نو په یو لحاظ سره پیغمبر دی احکام صحیح په بل لحاظ سره دی مکلف دی عمل کوي انزل الینا هم تشو انزل الینا هم تشو او پیغمبر هم علینا الینا هم ویل شو یزدی شو او بیا پک مخی چا ویلو چې اسبات پیغمبران دي ځکه چې انزل علی الاسبات چې راشي الی الاسبات پیغمبر نشو نو موږ جواب کو چې انزل الینا پیغمبر کین بیا خو علینا کې موږ ټول پیغمبران شنو بیا غوته نشي ویلې کنه التم څنګه دا خبرې کې نو دا خبرې به هم یاد لري یو خبر شو وما انزل ابراهیم واسماعیل واسحاق د دې نومونه ولخنو ځکه چې دا جګړې به اکثر پدې کې وي والاسباط او دي خاندانونه وما اوتي موسی و عيسى څنګه ورته جوړ کړی موسی او عيسى د تخصیص کوي چې جګړه اکثر پدې کوي او پیغمبران ته لا نفرقو تفریقین کو اعتراض کول تفریقین کوي فمنهم من كلم الله تعالی ویلي ورفع بعض درجات نه ویلي څنګه وایي چې فرق لا نفرقو په تصدیق وره دا تفریقین کو چې پلان کې پکې منم خپلان کې موسی علیہ السلام نه منم نعوذ بالله عیسی علیہ السلام د څه نه ما تفریق وبکو چې الله رسول کړی وي د خپل طرف نه وکړو والتفریق بغیر ذلك التفصيل جائز کوله تفصیل کوه وتصديق تکذیب امون الله لپاره تابع ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه سوق چې طلب کوي سوا د اسلام بل دي الله به تقبل نکړي او د په آخرت کې نقصان یې نه لري كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم كيف راضي د پاره استفاد څنګه الله هدایت کوي نکي دا نه چې نکي خو بعید دا چې الله ته هدایت کوي کفروا بعد ایمان کافر شي پس ایمان دا د مرتدینو مثلا شو یا مخکې مؤمنان دي په موسی باندې بیا کافر شوي په عیسی باندې وشهدوا ان رسول حق دوايي کړي په خپل کتابونو کې دا پیغمبر بر حق دی تورات انجیل ته وایي او راغلي تخکار دلایل او الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته نه کافرانو دا کسان جزاء دهري دا ان عليهم نعمت الله فضل الله دي والملائكه والناس اجمعين خالد فياتون والعرب کې نبس فقيد دين عذاب نبت مهلت ورکړي الا الذين تابوا ما ذلك مگر توبه پس دینه واصلحوا خپل عمل درست نا الله بخل کې مهربان ان الذين كفروا بعد ايمانهم اګه څنګه کافر پس ایمان نه سو کوئی مرتدین دي مسلمان شو بیا کافر شو بیا کافر شو او یا سو کوئی مخکې موسی بیا په عیسی دسه ثم زاد کفرن بیا زیات کفر سو کوئی زیات کفر معنا یعنی کفر سره مر شو کلک شو لن تقبل توبه نه قبلی بیا حدیث کې وایا چې الله د انسان توبه قبلې ما لم يغرغر سو پر د روح په دې مړی کې تیرونګه غرغره نه کوي غرغر نه کوي او تاسو وای دلته نه جواب کوي لانه لا يتوبون الا عند حضور الموت والمعات او په دې وخت توبه نه قبلې یا خدا دي او یا دا چې منافقان دي نو توبه به څنګه قبول شي دا څنګه ګمراهان دي بشک کسان چې کافر شي مړي کینې کفر کې فلا يقبل منهم ان حد من الارض قبول بنشي د یو تن د دینه د کواله د سمکه صحابن دسرو کله ازمکه ټول د سوډه کشي ولو ابتدا به اگر کړي قرباني پدی وکړي دلو مبارک د ابن منیری مالکی دا رائے د نحوی دی په کشاف باندې حاشلی کی نغسوي لو دې دا واو حرف عاطف لو ابتدا ولو لم يبتدي کې ابتدا کوي او کنه کوي او جار الله وی دا واو د حال دی فرض کړي د قرباني وکړي نو هم تنه قبليږي دا پکې ویل شي هیڅ تنه قبليږي دا څنګه عذاب دی عذاب درناک نشي دا غیر پاره مدد کوونکی
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشئ مونده تاسو نیکی لرا نال ینالو لن تنالو او د نیکی نه مراد حقیقت د نیکی اوچت مرتبه د نیکی دا مستانب کلام دی کافر تا په قیامت کې نیکی څه فائدہ نه کوي دې څه وایي او د ما قبل سره مناسبت چې ګوري ابن کثیر وای کافرانو ته وینا کوي چې تاسو دا اوچته مرتبه کله ملایويږي چې تاسو ته پیغمبر خدا اتباع وکړي او خواهشات نفسانیه ختم کړئ نو اله بکې دي شي نو پدې ځکه هغه دا بحث کوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پدې کې لیکي د دې سیاق ما قبسه اسرائیل اسلام په نامه خواږه شي حرام کړی نو تاسو او په دې وخت دا جایز نو تاسو باندې لازم دي چې تاسو الله پاک کې طاعت وکړئ لکه تحریم کړی تاسو مو کوي دویم دا رد مخکې په نصاراو او چې کوم دې رد کوي په يهوديانو باندې دي چون کې نسخ نه مانی داغه د وجه نسبه حس کوي پاري باندې او په دې کې د بیر نه مراد یا اوچته مرتبه نه کیدا او یا مطلق نه کی خو نشم ویلې ځکه چې لک شی ورکه کړي ورکه هم نه کیدا او دلته بیا نقل کې د اسلاف طریقه دا و اذا حبوا شيئا جعلوه لله راوي بخاري مسلم ترمذي نسائي ابو طلحه فانصار کې ډېر کجور لري خوګ مال داخله پاره بیروحه جمعه ته مخامخو پیغمبر خدا بس کړی دا غینا دنه کې دا و یخي وسکی نال شدایت ابو طلحه یا رسول الله داوي خوګ مال زما بیروحه دی دا الله پاره صدقه شلا داغه نیکی او ذخیره ته غواړم په سمته کې یا رسول الله کوم استغفار وي ډیر خو د غټی مال دی ستا خبره موردله خپلوانو کې تقسیم کا بل روایت پیش کړي زید بن حارثه او اسرار واستو هغه تسبول وي دا غډي خوب مال درو دا قبول صدقه شو په سم قبول کړه او په دې دا زوی صورت اسامه پیغمبر خدا چې وکړه چې په دې خفه شو زید خفه شو هغه وی ګوره خفه کېږم الله ستاسو قبول بل روایت پیش کړي ابن عمر هدایت ته حاضر شو او زما سره یو وینځو مرجانا رومیا ډیره خستون ما اذا عزر شو الله لپاره زبط رجوع لكم بل روایت پیش کړي ابن عمر په خواګه واستو او خیرات ګول چاوته ویل که پیسې نور کې ودا ما ته خوګه کارین د دی وجنه او ظاهر د خبر رات کې چې انفاق په آیت کې فرض نه دی دا مستحبات دي دلته مشکلات ظاهر دا تقاضا کې چې فقیر خرج نه کړي ځکه چې امکان دی و بار نه او الله سره دا خبردار دیوی مقصد نه دانه مقصد تیزول دي تیزول پنه کو دي خدا مقید دی په قید د امکان لن تنالوا البر نشر سیده تاسو نه کیتا حتا چې خرج کوي ما د بعض حرینه تحبو وما تنفقوا من شيء سچ خرج کوي تاسو نه الله د غینه واقف دی نو بدل کړي زما تفسیر خلاص ښه نو بل شروعكم روح المانين خلاص إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بشکا اوله کوټه په دنیا کې یو ځل مخکې ما په دې بحث کړو سو کوئی چې په دنیا کې اوله کوټه کومه یو ده بیت الله اسو کوینا دنیا کې کوټي وی په اوله عبادت خانه په دنیا کې صدا ده او مخکې ما ځل خبره کړې و ک بیا چا مطالعه کوله زیات تفصیل 215 صفحه د بخاری جلد اول حاشیه راوړه وی بیت الله لفظ عبادت شه دا مکه چا پکړي او بعض علما وینا دلته ابن کثیر نقل کړي د دین مخکې آبادی وی الا تحدثون عن البيت هو اول بيت وضع قال لا ولكن اول بيت وضع فيه البركه مقام ابراهيم کوټي وی خدا برکت کوټه دا ها كم خخا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها من صادقين فانطلع الله الكذب من ذلك اولئك هم الظالمون اوس دا بعض مسلې دي پاره بحث روان دي چې پاره بحث روان دي نو پدې کې هم دې بحث کوي حدیث پیش کوي او دا غي نه پس حضرت یعقوب علیہ السلام چې ورو پاغه باندې بیماری و او د بیماری په دوران کې هغه ویلي الله ز جوړما زبدو وخه نخرما
نو چې دا هغه وخت نه کولې نو په دغه له حسره الله پاک دا وکړو نو موږ تم دغه مسلې کوا چې هغه په نامه یو شی حرام کړی دی نو ما او تا به سوکو ما او تا به الله په لار کې خرڅ کو نو کل الطعام حدیث پیش کړی دی احمد وی مرزا مرض شدید بیماری ذات شولا ما نختب الله ک الله زکما د بیمارینا زب حرام کو خوب طعام و شراب او حب الطعام نحن لیبلو خوب شراب وتفیو فقالوا اللهم نعم يا الله مشت عليهم بیا پکې نور خبري نداغینا کل الطعام دا تاسو چې کوم بحثونه کوي دا ټول طعامونه د وغوخه د وغپي ته ز پتاو ملت ابراهيمي باندې او د ابراهيم عليه السلام په دین کې د وغوخه حرام و د وغپي حرام ته ولې خوري نو جواب کوي دا د بني اسرائيل لپاره حلال دا خو اسرائيل په ځان باندې په خپل باندې کړیو د ابراهيم په دین کې دا سينو غلط وای په دې وخت بیا د مولانا مودودی انسان له بحث ته هغه وی د يهودو نصارا او د ځان نه محرمات راکړي نو ذکر الله کل الطعام او یعقوب علیہ السلام په ځان باندې وختي ته وسره شي حرام کړو حرام دی او بعض حضرات وی شنه حضرت یعقوب علیہ السلام په ځان باندې کړو بچو د هغه په ځان باندې باندې کړو دا غي نه پس په تورات انجیل کې بدل راغلی چې دا شی په حرام دی ان شرع بدایي مطابق نازل شوی مولانا سے وینا تشریح دا حرمت تقدیری دی دا حرمت تکوینی دی دا حرمت شرعی دی حرمت تکوینی پیژنې یو شی په نفس الامر کې حرام نه خذي حرام غنما دې ته سوی حرمت تکوینی یا حرمت تشدیدی او یو حرمت شرعی چې الله حرام کړی دی ځکه د پزان باندې مرخ تو کړل نو حرام کړو دا غي نفس الله حرام کړو نو کل الطعام مراد ټول دنیا نه هغه قانون چې په بحث دی دا حل لپاره به اسرائیل مګر هغه چې بلکې اسرائیل په خپل ځان باندې فقاد راتلو تورات ورته وایي ولې تورات راغوي تورات ته ویلو نه کړو چې نه څوک جوړ په الله باندې درو قصتنه دا قسم خالص ظالمان قل صدق الله الله رښتینی تابع شه تر ابراهيم چې حنیف او نو مشرک او ان اول بیت دا اوسو تاسو وایي بیت المقدس مخکدين الله وی اوله کوټه د عبادت یا مطلقه وزعات يقدش للناس الفار خلقه للذي بكى شو بكى كده حديث كده دي بخاري مسلم اوله کوټه کومه یو ده مسجد حرام بیا کومه یو ده مسجد اقصا په مسجد سو کال دي سلويخ کال او بیا چې کوم ځای کې تاسو مون ملاوي شي کوي اعتراضونه خلک کوي چې داوود او سليمان عليه السلام راکړه د بیت المقدس او دغه د ابراهيم نړۍ وسته دی په مس کې د زمانہ څنګه سلويخ کال شو اعتراض تاسو جواب دلته نشته نور مقامات او تفصيلات سو کوئی شي نه دا پرشتو راکړه اوله کوټه ابراهيم عليه السلام نه راکړه اول نمخ کې پرشتو راکړه دا غن روس په سیده پرشتو یا مخ آدم راکړه بیا شیس یو خبره بلل شي کله آدم او د ابراهيم او د داوود او سليمان خبر کوم نبي ابا جواب کوم چې داوود او سليمان په منځ کې فاصله دومره نه ودا تاسو چې وایي د فاصله دي لیکن عام خلک وایي داوود او سليمان مجددين ندي دغدي مؤسسين ندي مجددين تاسو کوون کړي بنیاد ته بل چا خپل لکه يعقوب عليه السلام په دې ارسل بیا دي تعمیر دوباره کړی دي دام پکې جوابونه او سوال نه دلته نقل کوي دی اسلام راکې ادم حوا ته وینا کو کعبه په بنا ادم ثم ابرتاب دی دا حدیث ضعیف دی بکا سو کوئی دا بکا دا مکی لغت تے بکا مکہ اسو کوئی دا مستقل نم دے بک تکول توی لانها تبکو اعناق الجوابر تی ظالمان رازی بیت اللہ خرابین وغیو لٹکی عناق الظلمتی والجوابر سو کوئی خلق دا جراغانی کئی سو کوئی التا خلق جمکی او بیا په نوم راځي بکا من البيت البطحاء مختلف روایت پیش کوي یو نوم مکه بل نوم بکا بل بیت عتیق بل بیت حرام بل امین مامون ام رحیم ام القرى صلاه حج قادس مقدسه ناسا باسا حاتمه راس موسی بلدا بنیا کعبه ګڼ نومونه خو دي پکې یا په لغت
مبارکان چې پدې کې برکت ده پدې کې خیر ده وهدى للعالمین او هدایت کون کې د پاره مخلوقات بیا به یو ځل بحث کوم کې خیری او ان شاء الله مقبرش ته الله په نومونو کې ګوره مبارک نوم نشتی ښا ولی نشتري ته په قران کې مې کم ذکر دي ته قران مبارک دی او الله مبارک هم دی او بلکې معنی کې مبارک ته وای صيغه اسم مفعول ده پدې کې بل چا برکت اچول په الله کې برکت چا چولې دي ته مبارک بوته مې مبارک وته مو اسماء الله توقیفی دي دا بنوي دا بورس چې ان شاء الله بحثو خیر دا اسم ویلي او برکت ست ویلي شي مفردات القرآن ثبوت د خیر الهی په یو شی کې په تور غیر محسوس ثبوت د خیر الهی په یو شی کې په تور غیر محسوس وایي په خبره په دې کندو کې برکت ته غنم خو غمن پاتې دي او ډیر زمانہ وشو غیر محسوس په دې ډوډۍ کې برکت ته په حدیث کې راځي چې ډوډۍ خوري کنه خانک او د کاسي من لاس مو استکوي دي کې برکت راځي ته یې څه شي راځي غیر محسوس بل حدیث پیش کوا یو سړی ډوډۍ خوري په سنت چت ملګو سره بیا جو سره خلاص شو یا رسول الله ډوډۍ په اول کې ډیر زیات او برکتی و او زبیزت ویلاول هم بسم الله دې کې برکات او رسو یو دیهاتی راغې بسم الله نه برکت تلار سنونه زیادت غیر محسوس دا اصلي لغت دې کې برکت ته خیر به خدای او زې پستر ګونی نوخه وهدایت تفارد مخلوق سب هدایت فيه آیات بینات پدې ما بیت کې مبارک کې نخي د قدرتي واضح او مقام ابراهيم نکدا آیات بینات لاندې ګوري نو مقام ابراهيم او دی آیات بینات خو جماعت څنګه جوړ شي نو منها مقام ابراهيم به یو پکې راشي اکته نه دا مقام ابراهيم هم یو لري په معنا کې جماعت دی یو دا چې په مثبوت کانی کې نه او دویم دومره زمانه خلق مسکه او خرابي گینه او پاتشیدن نو پدې له تر ته هم ویل شمه چې پدې کې غاڼې نه خي نور خبره په کوم دې من عاذ بالبيت اعاذه الله ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقم عدلت فمنها ابن كثير کې لفظي غلطي شوی ده فمنهم مقام ابراهيم فمنها پسې فمنهم مقام ابراهيم ویل خدا دې وقال مجاهد اثر قدمه في المقام آية بينة او پای کې داغه د خپل نه خبرتي او مقام ابراهيم څوک دا کانی ته وي څوک حرم ټول ته ویل شي او بیا پس راځي عمر زوید سعید لګل پوجونه د یزید په طرف مکه ته نو هغه ابو شریع عدوی اذن لی ایها الامیر تا ته خبرکم پیغمبر خدا د فتح مکه په سبا ویل دا زلم یاد کړی دا سترګ ملي دلی دا کوم کې خبر انه حمد الله وصنا یما کان لا حرام کړی دا خلکو دا حرام کړی اجازه نشو سړی ته چې یقین سره په الله ورسته باندې پدې کې وینځوي یا وری کټ کوي یو سړی پیغمبر په څنګه کړو ته وایي چې الله بیا په تاسو نه او ما ته هم د یو ګنټي اجازه ته دی وخت او حرمت نن صفا وشو لکه فورم څنګه وو ودرسي حاضرین غیر حاضرین بیا دا غینه پس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سوچ وردن نشو نو کان امنا نو مخ یو ظلم خبره کړو امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار کچا قتل وکړو کچا لاس خپل چا کټ کو ال توردن نشه ثبوت نه او دلته حدیث پیش کو لکه ما ابن عباس من عاد بالبيت اعاده البيت ولكن لا يوازي بنوركو وړي بنوركو وبنوركو بخپل براوزي جو خلاص شو لیکن دا وخت چې عمر بن سعید پوج دیګو ابو شریع د یو ذکر مکوا اغه ان الحرم لا يعيز عاصم ولا فارا بدم حرم امن نشي ورکوله چالرا عبد الله بن الزبير ابو شریع متشاوی سی ویلي اغه ورته وی چې ما خو د پیغمبر خبره کړو استاخه د مستقار دي انا اعلم بذلك ابو شریع ان الحرم لا يعيز خبره پوښي دا خبره پکې یاد و بیا دا غنه پس کی د خلق باندې د الله حج دې چې طاقت تلاري دا آیت ته د وجوب الحج
عند الجمهور وقيل بل سوق يتم الحج اغشو والاول وسو شداية او متفق دي مسلمان پر من اتفاق ضروری او مکلف من واجب في عمر کی یوز الحج بالنص والاجماع بار بار حج نشتري کسو کئی جو نوافل دی کئی دے کما نخت کڑی بلا لیکن دا پک یوز اللازم دے وإلا عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر سوق چې کافر شو خبره زم په حج کې وا په قول کې او دلته کافر شو نو پټ غوندې ما قبل چې مناسبت لټې ومن لم يفعل الحج ومن لم يؤدي الحج ومن لم يفعل الحج تعبير لم يفعلنا په کفاره سره وشو ولي وشو علماء دې کې چې دا پکې د زورني مسله ده من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره ما في يهودي ولا نصراني حدیث ته ترمذی کې سند کې لک کمزور دی شي د حارث اعور بل روایت ته د بل کتابو هلال بن عبد الله و اغم کمزور د هلال مشهور دی خدلت نقل کوي بل حدیثو عمر فاروق چې حج طاقت وی حج ونکړو برابر يهودي ملک نصراني دا حدیث صحیح دی عمر بل روایت تشکیل حسن بصری چې عمر وای قسم کړی چې ولېګم سړی دي امصار ته ودي ګور هغه څوک سره طاقت وی حج نه کوي چې باغې ټیکس مقرر شي مسلمانان ندي بل خبر کوم مونږه دا عادت ته چې خلک اسلام راو بس د نکوه پکې نو مولانا مودودی یو خبره کړې و په زمانہ کې یو سړی د حج موسم وکنه او د حجانو په جاس کې رواني یو د جدې ته ورسیږي او حج لنزي او دی یورپ ته نو د مسلمان نه دی درو وای چې مسلمان نو موږ ته وی چې د خوارج وشو غټ مولا سے پتو کړو وسوي نو جواب ورته بر غټ مولا سے ورارو د مولانا شبیر احمد عثماني ورارو د جلی دیوبند وشات کې دا غوي چیرته دی مولانا سے د عبارت مطلب دا خطبات دي تقریر کو په تقریر کې خبره کړې ده د زور نه په شکل بل طرف جواب وشو چې په قران حدیث کې زور نه نو دا تاسو مطالعه کوئ په خپل پوښتنه سره تقریر کې خطبه سره لوري نه خلک سره لوري کلمه دې ته وایي خطبات مولانا سره نو خطبات کې اقسام د کلمې په ترجمه د مانزه په ترجمه او په تشریح د روزي په تشریح په دې پوښي حقیقت په دې باندې بحثات او حقیقت الصوم په دې ټول بحثونه تقاریر کوي نو خلکو دا غین خارجي تنقض لیکن دا تقریر کې رسول استو احادیث ولستو او قران ولستو ومن کفر قران په خپل ونوي کافر دی د زورن په شکل وي حدیث او کافر نه وي او حضرت عمر لقد هممت نو د دې سره پسکه دا اسی تاسو ته په کول غواړم زما مقصد دا دی چې الله دې ټول علماء وبخي او الله دې زموږ هدایت اصلاح دنیا کې نصیب کړي او دا خبره چې خلک کوي کنه دا اسی خپل خبرې دي کوي واجو کوي تاسو ته وضاحت کوم چې تاسو په دې پوه شئ قران وایي ومن کفر ومن لم يفعل زبر یو بل مناسب خبرو کوم تاسو هغه نه پیژنئ وفات په تورو کې عالم ډېر فصیح بلیغ سره مولانا ګل بادشاہ دا د جمعیت العلماء د صوبه سرحد امیر لاول صدرو جماعت اسلامی خپل مشر ته امیر وی نه موږ ته مې وایي دا خو نو د تاسو یو خو نه دی وایي اصلا امیر شو نو امیر شو ناغه به وی د دې مطلب خلا شو چې پلان کې مولی سے بم کافر شو پلان کې هم کافر شو او جنا سے پس وای پلان دې اقبال سے زما سر سکار دی خدای پوښتنه کوي قرآن خبره کړې ته قرآن مقابله کوله شي وایو کوله شي وکړه قرآن ویو من کفاره په خبره پوښتنه څوک چې حج نه کوي نو یې انکار کوي مخابزمه مسله خدا ده هر سړی چې ګناه کوي او حرامي غني نو کافر کوي خو ګناهونه غوري د کفر نه انکار نه غوري دین نه مانی کافر ټول نه مانی کافر بعض نه مانی کافر نه په کې نه کوي کافر یو ترجمه نه مانی چې مشهور سمجل شي کافر لیکن کسره ګناهونه نه کافر نو که تعبیر تشریح په کفر زور نه یو خبر شو اوس د دینه پس که یو سره حج نه مانی فرض نو کافر مون فرض نه غني کافر روزه فرض نه غني کافر غلا ته حرام نه وي کافر
زنا ته حرام نه کافر دا ثابت من الدين بداحت البت کا عملن کوي نو مخکې متصدی د سوی فاسق نو فاسق درې مرتبه وي غټه ګناه کوي حلال غړي کافر غټه ګناه کوي کله کله فاسق او کافر نو ډیره زمانه کوي هم د حرام نه حلال نه غني کافر نه دا پکې د سنیانو مسلک دی خوارج مسلک سره غټه ګناه کوي کافر او معتزله وایي چې ګناه وکړي غټه ګناه نه کافر دی او نه مؤمن دی مؤمن خو ځکه نه دی چې عمل خراب دی او کافر خو چې اخرت کې دا نه په ایمان کې دی قل يا اهل الكتاب لم تكونوا بآيات الله وايدك اهل الكتاب والانكار کوي د احکام د الله نه او تاسو گواهی علامات عملو الله گواهی تاسو عمل باندې قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله ولخلق بندوي دین الله نه هغه څوک چې ایمان راوړي تبغونها عوجا طلب کوي دین د الله را کوواله د تبغونها عوجا نحویان ترجمه تبغون لها عوجا تبغون یو مفعول څوک شو ها بل څوک شو عوجا تبغون عوجا لها تبغون طلب کوي عوجا کوواله لها د پاره دین او تاسو کوي الله تاسو نه دی خبر ستاسو عمل یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم دلته چې مونږه شان نزول ولو هغه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راځو نو الته اوس او خزرج آباد دي دا اوس او خزرج په منځ کې پوخا دشمنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغلو نو دی په منځ کې اتفاق اتحاد يهودي نو شماس دي خپشو چې لکه دا اوس او خزرج په منځ کې روغه وشي د قیلې د بچو قیله دي چې دنیا وا نظام دلته بجون سنتيري ها چې لوګ قران کو الکه تا د بوعاث د جنگ چر تفی یادی کندي یادي د بوعاث یو جنگ شوی دی او پاکي اوس او خزرج جنگیدل دي او اوس پکې غالب شوی او خزرج پکې مغلوب شوی دی مشران پکې دي سفیات دي کنه هغه جو ټپای او شروع کړه اسندره وته وي اصحاب شروع کړه چې یو بلته یو قتل جو وسه شو کنه کله وای او سی وجلو کله وای خضرجانی وجلو یو خبره غوسه شو یو بلته وی زی چې تور راوالو زی او زه ځان کې د بوزو حرا ورګینا اټول کان چې بګی زی چې د بوزو دروت خلق راغی اوس په دې نیت پیغمبر خدا خبر شراغ یو تقریر وته شو تاسو چل دا تاسو چلو شو چې وشو دا غینه پس خلق خپشو چې موږ غلطي وشو وی تعانق الرجال غاړی جاور کوي مصافحه وکړي غلطي شوی دا معافي غواړو خلاف خبر راځي شروع شو دا چا کړو يهوديان هغه وخت يهودانو کار کړی دي هر وخت کې او قران یو ځای کې وای ولا تزالوا تطلع على خائنه منهم همیشه لپاره بس خیانت کوي يهوديان نو مولانا مودي وای دا کارلس نو دا کارلس کې مارکس دا سوشلیزم راوستل همیشه لپاره بس خیانت وی دا د سوشلیزم او د کمونیزم د شرع استل دا مارکس لیلن دا ټول يهوديان بهر تقدیر هر زمانه کې شیطانت کې هغه وخت مسلمانانو جنگول بیا بم جنگي دغه وخت کې دی آیات دی ایماندار او تاسو تابع شوي د یو جماعت تا قسم چې شیخ د کتاب يردوکم واپس پکې پس ایمان سره سونه کافر وکيف تکون پکم تین کې وکافر کېږي پکم حال کې حال خدا نه دی او تاسو مستلکی آیاتون در الله وفيكم رسوله پتاسو کې د الله رسول شته په دې وخت کې روح المانی مت اوس نشته دي کنه شته خو هغه حسن نشته قطاده حواله ورکو بریلیان نم تاسو کوا وفيكم پتاسو کې رسول د الله موجود دی حالات او واقف دی د حالات او وخت تاسو کې اوس هم د ناس پیدا دي دا دی ګور وفيكم رسول تاسو ته د بریلیانو د رسول نتري نو په ارسونو کې خلق سوی یو کرسی بکې دی خالی او پیغمبر خدا دی کرسی من ناس دی وفيكم رسول بس ته چې دا څنګه چللې ما خو دې لیدلې دي او په دې بر علاقه کې یو کله دی دا څو ته وای دا زموږ د جنسي بر حصہ یو ته دغه ویل شي په دې ایمان د کلو کې دا زموږ یو مرګره دی کې دا کور دلته مالته مولا صاحب
دقه کرسي پته لګا دا او دغه کرسي په دې تخریز کوم دا بات راځي د کلی خلکو زبوت چې نبی اسلام په باره کې نو ما تقریر وکړو او په تقریر کې ما دا خبر ثابت کړه چې پیغمبر خدا دلته رسول راځي دلته کې نه دا چا ویل خبره خبر اوراره شو هغه امام ته خلک وسه شو خیر او بیا امام ولا غلطي ومنل چې ما نه غلطي شوی نو مخبن ورته وي مخبن په مخبن کې امام 2 کاله مخکې تقریبا انت تقریبا مو تقریر کړو دا خبره دا بریان پښته تاسو پنجاب ته نه تللی دا الله احسان چې په دې وطن کې داخله شته نو جمعې ورشي جمعې مو چوشي راپورته شي نو بس چې بشو امام صاحب بشو الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام يا حبيبي ورسول جاوي په ولا نه عرسونه کې اندق بس کرسي پرفي پیغمبر برازي او اجدرو تشتل کې خامخ راځي دا د غریب حسن په دلیل په سره اوس دلیل باغی ته موجود لطیفه پکې مولانا اشرف علي لطیفه مولانا صاحب ناشته او درود شریف شروع شو خلک پورته شو مولانا ته خلک وي بی ادب پیغمبر راغلی دی او ته بی ادب لاسته پیغمبر قدر نکي ښا تاسو بلی دلی ایمان دی دلی پوښ یو ساتي سو امام سے مازه مخکې وی ادب پیغمبر حاضر دی مخکې مزبار کې کتبه کې په خبره فلسطه څنګه مخکې موږ کې بی ادب ته اوس مخکې موږ کې پیغمبر موجود دی او مخکې مزبار تکي زنګ وطن کې دا خبره یعنی د عقلنا د نقلنا ډېرې پسند خبرې کوي خلک خدا د الله احسان دی چې په دې سرحد کې بریلیان هم شته خدا خدای احسان دی چې د بنديانو اثرات سیوا دي په دغه لحاظ سره نو بریان پکې په نوم نشتی لګ لګ بچتای لیکن انت خدا وسلی وایي د دلیل په سره وایا دلیل په سره ما خبر اورل کنه نو وفيكم رسول پتاسو کې رسول دی پتاسو کې د پیغمبر هغه طریقې او عادت پر اتدي نه گویا کې رسول در پکې پرو الذين اوتوا الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بصحابة رسول الله أو الأوس الخاص ومنهم من جعلوا عاما لسائر المؤمنين وجميع الأمة وعليهم معنا كل السلام فيهم أن آثاره وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يأتي الله ولم سبحانه التلاوة لرسوله دا شپاره سم صفحه دا رولمانی کې دلته دې کتاب دی نو دا کتاب دې ما ته صفحه سم یریګم سمانو سو بلا عام دې نو چې عام شي بیا پکې د پیغمبر آثار او شواهد د پیغمبري موجود دي دا ترجمه شو او یا د صحابه کرام پورې ونه خلاو جو خلاص بشینو شپاره سم صفحه دلته ګوره قسم بالله سوک چې اعتماد په الله او پر رسول باندې الله باندې د هدایت او شور نه غلای یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله نکه دا شان نور سره لګاین دا ټول آیاتونه غسر ولګیدل نو خلاص شو کله مولانا د پنځ پیر خبره سره کوي نو اوس په jihad شروع کو او د jihad د لپاره مخکې د عقیدی اصلاح پکار دا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم اتفاق او اتحاد پکار دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دوشو او دریم ولتکم منکم امه د دې دعوت د جهاد د پاره با یو جماعت پکاري یدون الخير و المعروف دا پکې دریم او بیا ورستو دا ولې پکار دا ځکه چې کنتم خیر امه دا خدای تتمه شولا تاسو غوړ امه د خلکو د فائدې لپاره پیدا شوی تاسو به دا کار کوئ نو دا غینه پس بیا بل خبر پس وکا چې بلخه تتمه لیسو ثواب من الكتاب الى اخره او ورستو دا غینه بیا وایا یا الذين امنوا تخذو کافران با رازدار کوي نو دا مقدمات پکې خو دې شي عقیده به توحید وی اتفاق اتحاد بوي د دې دعوت اسلامي لپاره با یو جماعت وی چې خلکو ته خوري او دا غي نفس په بیا سکه دې شي رازداران به کافران نه جوړوي نو کار به جوړيږي یو خبر شو دا د جماعت ته جوړول لپاره لسه ویل شي او دا سیاقون راغلي دی وي بشان الاوس والخضرج وقد ذكر محمد بن اسحاق
ذات نازل شته په شان د اوسره کې یو سره يهوديان مر بالاوس الخطي فساءه ما عليه من الاتفاق والالفه بعث رجل معه ومره يسبينهم فذكروا ما كان محروم يبعث وذل الحروب ففعل فلم يزل دابوا حتى حميت القوم وغزا بعضهم ببعض على بعض وتساووا شريكا ونادوا بشعار وطلبوا اسلحتهم وتواعدوا الحره وبلغ ذلك بسم فاتهم بجعل يسكنهم قل ابدا والجهدي وانا بين رسلكم وطلع بياسري فندموا على ما كان منهم واستلحوا وتعانقوا غاري والقوا السلاح دا پای نو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایماندارو ویلګه د الله نه په حق تیاری باندې تقاتن حق تقات دومره یرګ د الله څومره حق دی او دلته نقل کړي د عبد الله بن مسعود نه بأن يطاع فلا يعصى منل نامنل بني ويشكر فلا يكفر شكري بينا شكري بني ويذكر فلا ينصى نو کله موقوفا او کله مرفوعا او بیا راځي چې وقت ذهب سعيد بن جبير ابو العاليه چې حق دایره هوګران دی کنه نو دا منسوخ په کوم آیات باندې فتقوا الله واستطعتم سورې او بعض وین حق تقاته معنا منسوخ نه دی فتقوا الله واستطعتم دغه تشریح ده نکده مولانا د پنځپیر خبره کې او دا پس روان شي اتقان نو دا په قاعده کې شو او په عمل کې شو یو خبر او خلاص شي اګه ته ترجمه دا نو بیا خو نسخ نشته دي قال ابن طلحه لم خطوي او دلتا یو ترجمه کو چې خیر ستوي الخير اتباع القرآن والسنة ابو جعفر الباقر وي ورسل پیغمبر خدا وی خیر د قرآن تابعداري او زمانه طریقو دا پکې نقل کوا او امر بالمعروف بیا پکې روایت پیش کوا په هغه خدای می دي قسمی زمانو دا په قبضه کړي یا به امر بالمعروف کوي خلق بندوي د منکر نه یا قریب چې الله عذاب راولي د طرفنا بیا بچي وباسي سوال بنه قبليږي رواه ترمذي او ابن ماجه الى اخره دا غینه مخکم درس پیش کړي د مسلم مر منکم منکرا فليغير بيده کطاقت نه فجوا کطاقت دی پرو دا کمزور ایمان دی په بل روایت کې د دین اخوا د ایمان دوی دانه امر هم نشته یو له سوال علیکم ایمان حبه خردل وینا بکای په معروف باندې بندش بکای د منکر معروف څه ته ویل شي معروف معلوم ته وایي کوم شی چې په دین کې معلوم هغه څه وایي معروف منکر څه ته وایي چې په دین کې نه معلوم وي بحر المحیط معروف معنی دین کی معلوم منکر معنی په دین کې نه معلوم امام نووي نور خبره کوم حدیث زدا ستوي په دې کې د امر بالمعروف خبره کې مسلم دا غي په شرع کوي معروف پیژني چې کوم شی اتفاقا دین وي هغه ته بدعوت ورکړي منکر څه ته ویل شي چې اختلافا وی نه غته منکر نه وي اتفاقا د دین نه بهر وي غته بسوي منکر اتفاقا په دین کې دل نه وي غته بسوي معروف پټي پټي خبره یو تاسو کوشش کنه اختلافي مسلو ته بدعوت نه ورکړي په طریقه ورکړي نه ورکول شي او په اختلافي مسلو کې بدعوت نه ورکړي چې دا منکر دی په نشوي الک رفع الیدین معروف دی او ترک رفع الیدین څه دی منکر دی دا څه باندې لا سنت دې پورو چې تول معروف دی او دې پورې منکر دی دې پورې معروف دی او دې پورې منکر دی په اختلافي مسلو کې معروف منکر بنوي ها امین بالجهر معروف دی او امین بالاخفاء منکر دی دا څه بنوي امین بالاخفاء معروف دی او امین بالجهر منکر دی په اختلافي مسلو کې بدا خبرې نه کوي او دلائل وای راجح زما دا چې وای خپل خبره کوا لیکن دا یاد درخه دا چاته دا زم دي خپل زما په دې زین کې درې څلور قسم شیخان دي او شیخ زما په نه نه پوهه نو شیخان معنا دا چې د مالکی شریف شیخان شي څوک چې کوم دې د پلان کې سیف شیخان دا شیخان ډیر دي زه نو نشم راستي او ګان خلک دي نو هغه خبره چې په دې کې پرته نو اقت معروف یا بل ته منکر وي نو دا ټول خبره دا ده چې حنفیت معروف ده نو شوافیت چې دا منکر ده شافعیت معروف ده دا منکر ده یا پلان کې مسلک دې کې معروف منکر نه معروف باغې توای چې اتفاقا معروف وي
ا منکر باغې ته وي اتفاقا منکر نه کچرته زمو په دې کې دا خبره کې نهسته کنه نو زمو جګړې به ختم شي تخپل کار کوا زب خپل کار بیت الله تورسه سو کوئی امين چا کې هڅو غلې ولا سو برګوري سو کاتګوري جګړه نشته دي یو دین لپاره اړمي نه واس بیا جګړه نه دا مونږ کې ورشل شوی دي ځکه چې موږ ورغون کړ پیژنو دا بیا دا وخت او دا کسان کامیاب دا واستتم مشو ولا تكونوا كالذين تفرقوا مجوړېږي پشان دا چې اختلافات بعض کسانو اذا مطلق اختلافات دي دا غلط دي نو حنفیت او شافعیت او مالکیت او حملات ټول غلط دي د څه بس یو د اختلاف وکړي دي کنه وای دا اختلاف چا کړی امام دا دین چا کړی وای دي مې دین دی ورنه صحابه وران کړی دي ځکه چې یو صحابي امیر بالجهر وي نو بل اخفاء وي یو رسول کې بل نه کوي نو دا شتین خو یو وران کړی دا صحابه شو وهغه په قران نه پوهیدو نعوذ بالله خپوش شي او صحابه په نه پوهیدو ته خپوش شي دا چرته ونه وایي ښا دا ګډه وړي به خبرې نه کوي زما په معنی مطالعه طریقه دا چې دا دوا خبر روان صحابه کړي په قران خو پوهیدو نه بیا یې ولیکو اصل کې هغه سره اختلافاتونه جمعهتون وران کړي دي جمعهتون بدل کړي نه دي امامتي بدل کړي نه پتا پسې مونږ کې په ما پسې نه کې په د پسې کې په د پسې د شي نه کته اختلاف کې نو غلط یا کو تک راواله تما وه او زتاوم یا تما ته کافر او زتا ته کافر دا غلط نو دغه صحابه دي په خپل کول اختلاف دا ټول مسائل چې تاسو یې نه چې مجتهدین کوي دا شان شروع شي صحابه یو صحابي یو سوي نو بل صحابي بل سوي اق صحابه شاګردان دي عبد الله بن مسعود علي بن ابي طالب وغيره غلي دي مکوفه ته نو الته سبقونه دي او عمر لګیدل خلک دیږي چې لا شي عبد الله سبق وای الته دین خو ځکای خلک الته برابر عبد الله ابن عمر او دا بشن نور خلک مدینه کې اړه مالک تعین سبق زده کړی هغه په طرف روان شو سوبر شادلر دا اختلافات پیدا شي خو سره دا اختلافاتونه په خپل کور کې یو ډاله یو جماعت ته تکبیر نشتی تفسیق نشتی کو تکماری نشتی دی جنگ نشتی دی وحل نشتی نکده قشن اختلافات فی نقصان نشتی اکده قشن اختلافات نئی نبیا نقصان جماعت با بدل می ستاسو بزن جماعت تلازم بستاسو وی تاسو انتا کافر وی مبتاسو وی داخو کو تک بتاسو دا تون در مکه یې پښاندا کړ تفرقو غیب تکفیر کا وخا تفسیق به کا وخت تلفون بعد ما جاء اختلاف اوس نه کړو ښکار درای دا څنګه په عذاب راځي یوم تبيض وجوه هغه ورځ کا چې سپین وشي مخونه وتسود وجوه مخونه وتوش ابن کثیر تبيض وجوه للسنه والجماعه وتسود وجوه للبدعه والفرقه وایب اماما کلاب النار شر قتلا تحت السماء خوارج ودل سمي ودولشو په پرود جمعه تمشما دي وې دا سپیل نور دي ناکار مړي دي د اسمان لاندې خوارج دي ویلي نو اړي څه کوي تاسو خوارجات دي خوارجو کې څه ته دي دا ټول کافر شوی دي مونږم کافر شو نعوذ بالله هم خو توبه وستره او دا علی او دا معاویه کافر دي او عثمان کم نه ګوري دا ټول کافر نو کالی و چې مسلمانانو توبه دي واسي او بیا راغلي دي عبد الله ابن خباب سره وینځه او حامله ده هغه په دې ماری په دې دغه شعر والے بچی تر وته بڑای کړل په خبره پوښي عبد الله ابن دغه چې کوم دی خباب هم شهید ک صحابي د رسول او بیا ویلې روان شو بلار روان دي الکه دا کجوري د پلان کې غیر مسلمان دي اسی دیواله نه پیغمبر وایي چې د غزیمیانو له هغه ساته یې د پاک نه کوي پیسو باندې غوي نه کوي نه هغه غیر مسلمانو ته وایي ناشنا باندې خلقي د صحابي د پیغمبرم شهید کو او هغه کې بحث نه کوي او زما په کجوري باندې بحثونه کوي ښا دا د حالات خو تکفیر تفسیر ولستو ټول دې کافر خوارج دا کار کوي
ډیر ناکار خلق تیر شوی کنتم خیر امه اخرجت للناس کنتم وای تاسو لفظ در جماعت سو کوئی دا کنتم تلری کا ای ولی کنتم پوخاو مکلف پوخاو نو انتم خیر امه دا پکې چایو چې کنتم خیر تاسو غره امه ها ما هو ویلی ها صفاتي یوم تبيض وجوه وتسود وجوه فمن هسود وجوه اګه څنګه نه خطور شوی دي اکافات دلته پکې پټ پیل راو بس فيقال لهم اکافات نه کچرته موږ دا خوارج ته وغیرہ ته کافر وایو خو کفرتم شو اګه کافر نه نو عملی کفر اکفرتم افعلتم فعل الكفر تاسو کافر شئ پس ایمان وسکه عذاب کوی د کفر باندې اګه څنګه چې داږي مخونه سپین شوی دي پس دی به موجودی پر رحمت الله کی په جنت الله کی نو جنت الله په دې سي رحمت الله ویلي ذکر شو د هغه حال مرادنا محل شو دی په دې کې هوي شي تلك آیت الله یتلوها علیک بالحق دا الله یفنی ویلو پتا من حق او نه الله اراده کوون کې د ظلم د بندگان ولله ما فی السماوات خالص الله دې چې مسمان کې چې موږ کې الله توافق دې امور کنتم خیر امه ما اوس انتم چاوینا کنتم پخبل دے کی کنتم ویتاسو دا اللہ پا علم کی ماضی شو خیر امتی نغوارو اخرجت راو استلشوین اوزحرت اولد ناسی لمنفعت الناسی او منفعت تخلق سدے فامنو بالمعروف دی والصحیحو دایت عام دی په ټول امت کې په هر زمانه کې او دا ټول غره امت شو د پیغمبر خدا صحابه بیا داګه نو پسې بیا داګه نو پسې د څه روان شي او کار تاسو ته تاسو معروف نه ویل منکر وتؤمن بالله ایمان براوي په الله باندې پدې اعتراض کوا چې ایمان هم مخ کړي امر بالمعروف والمنکر واستې الاول به ایمان ورسته به امر بالمعروف جواب د دې امت امتیازي صفت ایمان نه دی ګوره ایمان په ټول کې امتیازي صفت د دې امت سره تامل بالمعروف نهي منکر نو ځکه وایي چې ایمان او اهل کتابو دا بول خوا بعض په ایماندار دي اکثر په فاسقان دي لا يضركم الا اذى نقصان نشر سوالات تاسو مگر اذن ګوره تا مستثنا شولا او نکره شولا نو تقلیل شو نقصان نشر سوالات تاسو ته هیڅ مگر معمولی وایي په خبره ته ما قبل ما زاد او رست ما زاد مخکم زر دي دا خو یو شی شو ما لا يضركم نقصان نشر نه ډیر او نه غلط مگر معمولی الا ويقاتلكم جنگ ساس ولول مدبر شاګانه وګرځي ثم الانصر به مدد شي کوي ضربت عليهم الذله ضرب وهل توي خلول توي خلول شعر په دې پورس پکواله ذلیل وي اين ما سقبو کم دې کې چې معلوم کړي شي الا بحبل من الله وحبل الناس الا متمسكين مگر پداس حال دې منګولي ولګي پر سید الله باندې پر سید الله پر سید خلق حب من الله وني بوعد من الله عقد الزمه قبول کی وحب من الناس او دخلق وعدا نو دخلق وعدا سو په د دور ترجمه او شولا عقد الزمه قبول کی خلاص شو او مولانا مفتی محمد شفیع پک بل سوی بحب من الله جزيه قبول شي او بحب من الناس معاهده او صلح د چا سره وکړي نو هغه پکې لاسي او دلته ګوره د دې حدیث مبارک ډیر زیات احادیث نقل کړي دي تاسو غوړه امت کې دا ځکه مگر چې تاسو متمسک شئ په وعده الله په وعده رسول باندې په وعده خلق باندې وباء واپس شوی دي بغضب الله وضربت المسكنات خلوشي په دې پور مسکینواله دا په دې وجه دی به انکار کوي احکام الله نه وجل پیغمبرانو په حق دا په دې چې پر باندې کولې او دی په حد نه تجاوز کاوه يعتدون كل بما تولي ده حد نه تجاوز کو دلته نقل کوي ابن کثیر قتاده بلغنا عمر فاروق کوئی کنتم خیر امه یو حج او خلق ول چې په خپاران کې نوې رسل د چا چې اراده وي
چې دې امت نیم شرط برابر کی شرط سره کنتم خیر امه اخرجت الناس امر بالمعروف کوین المنکر کوین البد دې امت پشمیر کشمیر شي او بحبل من الله بذمه من الله وعقد الذمه وذل بالجزء وحبل من الناس امان منهم كما في المهاتن والمعاهد سما مقصد مخکې وزل ما ویلو چې دا يهود ولې په طلاقې کې دي دا اوس روان دي او دلته قرآن وایي بحبل من الله عقد الذمه بحبل من الناس معاهده لکه امریکای سره برتانیې سره فرانس سره معاهده وشوي نو ځکه دا کامیابی ده دا غینه پس چې دا وکړي نو البا د کامیابی طرف رواني البا بچکی د ذلتنا کنه بس دا وایي او دا ځکه چې انکار د احکام الله او جل وعلا په حق دا په نافرمانی او دی به حد تجاوز کوي لیسو سواء دا اوس په کتاب کې تقسیم کوم دا اهل کتاب د قسم دی عبد الله بن سلام وغيرها ندي اهل کتاب په خپل کور کې دوه څه شوی سو کوینا يهود او نصارا بدل دي سو کو يهود دي او نصارا اسو کوینا اهل کتاب مسلمانان هم دي او اهل کتاب چې مشهور ګام دي ندي مسلمانان اهل کتاب او دا باقي اهل کتاب المقصود وي لا يسوي اهل کتاب و امه محمد صلی الله علیه وسلم دې په کې داسې وي چې داسې شي دا وشي اکدا بل شان کې وایو ډېر مشهور ده پر يهودو کې تقسیم دي يهودو کې تقسیم دي دا ویل شي من اهل کتاب امه اهل کتاب جو جماعت ته قائمه ولاد یعنی پنی غلار دي قائمه بامر الله لولي احکام د الله انا الليل اوقات شپې کې او د سجدي کوونکي یقین ساتي په الله پر ورسته او وینا کوي په معروف باندې خلق باندې د منکر نو جلدی کې پدې کو کې د اکستان صالحان نو دو درې قاعده موږ ویل یو قاعده ویلا عقیده وټی په قران باندې به خلق امر بالمعروف والنهي عن المنکر د پاره به جماعت وي او کنتم خیر امه اول تکم منکم سو کو دا منکم د پاره تبعیض دی بعد ځکه چې هر څه خدای علم نه حاصل اسو کو نه په ټول امت ته فرض کی پای داغین پس اوس پکې نور خبره کو د پنځیر د مولانا خبري وما يقول من خير فلا يكون دا الله د دین د پاره خرج سجه کوي خو یعنی خرج کوي داغینا شکری بو ونش خرج هم کوي بیا د نحوی خبره کون فلن یکفروا فلن یکفروا کفرا فعل متعدی او فاعل غاړي نو بل یو مفعول غاړي او چې فاعل راغی نو مفعول غاړي او مفعول خطا قائم کړه فاعل په دی واو دا بل پکې کوم نه راوته لن یکفروه فکار لن یکفروا دلته لن یکفروا فکار هو پکې کوم نه راوته دوم په هونیشت خبره پوهیږي نحو باندې کفرا او نو فاعل یو مفعول نو چې هغه فاعل مفعول او اصل مجهول ذکر قائم مقام فاعل شو دا هو پکې سبب بل مفعول نشته په دې وخت کې خلک وایي دا کفر متضمن ک معنا رسول الله د حرمان لرا فلن یکفروه فلن یحرموه دی بلاغین محروم نشي فلن یکفروا فلن یکفروا فلن یحرموه دا غیر به محروم نشي او الله واقف دې متقیان باندې یا ایها الذین آمنوا دې ته ولا شي بیا نو دا پکې بلا شو پنځم شو هغه څنګه چې کافر شوی دي بچ بنک دي داغین اموال داغي اولاد داغي د عذاب دلنان سو دا کسان مرګي د وري یو په یو کې مشي حال د هغه چې خط کوي په دې دنیا کې د باطل لپاره کما سریحین پشان د هوا د فيها سر چې پاکه سر سو کوئی نار اسو کوئی برد شدید سخت یخنی عام بلک کوئی سخت یخنی اسو کوئی نار ور پکې د یو حسیزل کوي سخت یخنی اصابت حرس قومي ورسې کی فصل دی قوم ته ظلمون رسول چې مخکې ګناهونه کړی او الله په عذاب را ولینو بدل پیوالي فاهلكت هلاك دا پس هوا خو دې فصل را وما ظلم الله زیاتې نه کړی الله پدې لکن دې په خپل انفسهم باندې زیاتې کوونکی دا هوا تراغله او دې مخکې ګناهونه کړی دي الله ولګیدو بدل دی واست
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون. دا پنځمه قاعده شو. یو قاعده عقیده بالتوحید وی، دویمه اتفاق اتحاد وی، دریمه یو جماعت به موجود وي چې د خلق اصلاح کوي، دعوت ورکوي. نو په دې لحاظ سره کې یو سړی سوی یو جماعت را پیدا شي او دلته خلکو دعوت ورکوي او تبلیغ کوي، په دې ګنده پکې وته هر څوک او سلورمه په دې لار کې خرج شو وما يفعل الخير فليكفر. او پنځمه د خپل راز خاوندان به کافرانو نه جوړي. پوخا یو مطالبه د مرزایانو خلاف، او په دې خاص کر په کشمیر کې بیا ډېر، پاکستان کې هم نو هغه د راز هغه خبره چې وی نه هغه بسو باغې نه سونو کړانو، لکه نه سبب هم مرزایان پکې د مسلمانانو مسلمان دا مطالبه وکړه چې دا قادیانان چې کوم دي دغه کلیدي هو دغه چابي هو دی او دوی کلیدو د دینه برطرف کړي. نو هغه دا او دلته نقل کوي ابن ابي حاتم عمر فاروق ته ویل شو دلته یو الک دی بحيري حافظه خدا لیکلي خري کې کاتب لیکره هغه کما ونیو کاتبو ما به مسلمان نه ما سوا بل سره دراس خاون جوړ کړی. دلیل دی په دې باندې چې غیر مسلمان استعمال روان دی په لیکلو کې چې پاکه سره خبري کې د مسلمانانو حالاتونه او چې خطرې چې د دشمن ته ورسیږي. لا تخذو بتوانه اصل کې موږ ته جاکټ وایو که څه شی وته وایو، د کمیس لاندې بنین، د کمیس لاندې یو شی، نو چې بدن ته په اوس وخت ته سوې بتوانه، او چې مخامخ مو دې طرف ته نه ته سوې زهاره. د برستنی د تلای لاندې طرف د کمیس او دغه لاندې طرف دې ته بتوانه وایي. او حاصلې سره دراس یو ته هم وایي، دو ته هم وایي، درې ته هم وایي. دا باندې چې بتوانه خو یو دا او خو د جماعت ته لا تخذو بتوانه مگر دوی رازدار او د خپل ځان نماسوا د مسلمان نماسوا. ورستوي لا تستشير المشركين في اموركم، مشورې د مشرک نه مالای. بل خبره کوي لا تقاربوهم بالمنازل يكونوا سرنځي کوي مو خپل راز خبرې کوي سره. لا يلون خباله کمه نه کوي په نقصان کې، لا يعلونكم خبالا. چې کله تلخیص دی ویلې نه الا يعلو لازمی باب دی، او چې لازمی شنه یو مفعول غواړي یو نه غواړي، دا کوم پکې سکه یو خبالا پکې سکه. لا يمنعونكم خبالك مختلخیص دی ویلې نه پاکوي لا يعلونكم معنی لا يمنعونكم نه بند استاسو خبال. دا دغه چې کوم دی لا یلو متضمن کی معنا د معنی لرا یو مفعول کوم شو بل بخبال شي، نه بندوي استاسو نقصان او خبال فساد تویل شي. ودو ما عنتم ما مستریا دوس غني تکلیف استاسو قربت البغضاء من افواههم کارشي دشمنی خبره دخلو د دین وما تخفي صدورهم چې کوم ساتي پټ سینې دي اکبرو د زیات دي. قد بينا لكم الايات کارشي دستفر دلائل دشمنی کتا سرشت کومی. ها خبر شئی انتم تاسو تحبون من وسرکوئی ولا يحبونكم. تاسو منتوی امریکا پاکستان نکا برطانیہ سوچی ہوئی خو کافر گرائی مینہ نکا تاسو مینہ کوئی امین استاسو نکا. او تاسو یقین ساتي په کتابونو ټول باندې او له کتاب ټول نه مني بل مني استاسو نه مني. واذا لقوكم قال تاسو میراش قالوا آمنا مونږ هم ایمان دي. تاسو کو د بوش خبري واوري د بلچا ا د ټونی بلی خبر دی واوري نه غم وي. اسلام ډیر خشي اسلام خدي اساسي بوي. واذا لقوكم قالوا واذا خلوا كل ځان شي عزوا عليكم الانامل. د عربستان د عادت ته چې کله سره غوسه شي تا ته یا ماته دا کوته په سر باندې چک ولګي تا ته غوسه شي ویلې دا د غوسې نه کوي دا دغه حالت دی. شک لګي علیکم ستاسو خلاف الانال لګوتو په سر من الغیظ د غوسې نه. قل ورتوا موت بغیظکم برشي د خپل غصو سره مونږ نقصان شي. الله واقف دی په خبر غسینو باندې ذات ویل شي صاحب ته صدور سینو ته وي. هغه شی چې هغه صاحب د سینو دی هغه شی څوک دی؟ هغه شی خبرې دي. هغه خبرې چې خاوندان په سینو کې دل نه دي، نه خبرې چې په ذات
هغه خبر الله واقف ته پسمانه هغه شو چې هغه خوندان د سینوري نه پسینو کې دن ان تمسسکم حسنون کچې ورسیږي تاسو ته څه حال تاسو خفقوي د حالت هم دی لره بدو شو مسلمان ته آرام میلاو شو امن او ته میلاو شو مال ته میلاو شو وان تصيب سيئه ورسیږي تاسو ته بد حال يفرحوا بها په دې خوشاله کیږي وان تصبروا كصبر کوي وتتقوا ځان د ګناه ساتي لا يضركم كيدهم شيئا نقصان تاسو تدبیر دغه هیڅ الله تاسو په اعمال باندې د دې په اعمالو حتی کوم کوي دلته يرشد تعالی الى السلام بين شر الاشرار وكيد الفجار